بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللہ تعالی قرآن پاک کی فرمائی تو مسلمانانو توسو اٹول اللہ پا مخ کی توباوہ کے ایدی دی پارا توسو کمیوب شے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی سموتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خبر وکړه او دا خبر اگر اختیار کړی دا څنګه سموتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد و فرمایلو چې کوم سړی هم څه کله ګناه وکي هغه نه بعد بیا اوداس وکي المنز وکي او بیا هغه نه بعد الله پاک نه مغفرت وغوړي چې الله ته مو ګناهونه معاف کړي نه الله تعالی به دې هغه ګناهونه خو معاف کړي. اور دین بعد بیان دا آیات ویل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور بعد کہ اللہ جل شان فرمائی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ستوسو مو طرف ته متوجی شه او د ایمو هغه بندگانو چې چوکو خپل زنونو باندې زیاتی کړی دي او د الله تعالی رحمت نه امید شي وي دي تاسو الله رحمت نه امید کیږئ ما بشک الله تعالی ټول ګناونه معاف کوي او ډیر زیات بخښون کا او ډیر زیات رحم ولدا. او بعضو کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو کوم سړی استغفار کی وسی او هر پریشانی کی به الله تعالی وتا لیار روبوسی الله تعالی به دې فکر ختم کی الله تعالی به دې ته کوشدګي او دې باندې به الله پاک کولول وروړي. کوم خلق استغفار ونیسی او به الله پاک د دې زونه رزق ورکړي تاسو نه به دې په وهم او ګمون کې هم نوي. اوس دغه ایتونه د توبې او توبه معلومیږي چې توبه انسان ته کول پکور دي. خې توبې دې پر درې شرطونه دي. اولنې شرط دا چې سړی په ګناونو باندې خیمون وي چې الله د مسترګي د مخلو د مخ ګونه د مو پیزا د مو سوچ مو دماغ مو زړه مو لسونه غرض دا چې څوره ګناونه هر یو سړی خپل ځان ته سوچو کې زمو کوم ګناونو کې ډوبیو چوک په دروي کې چوک په غیبت کې چوک په قتل کې چوک په شرابو کې چوک په 400 په ګناونو کې غرض دا چې هر انسان د خپل خپاتې لګي هر سړی د ځان ته خپل سوچو کې چې زه په کوم ګناونو کې ډوبیم بس هغه ګناو باندې د اول نه د متو کې سی الله بس نن نه باندې موتوبه بس بیا به خدای دا نه کوم او څه کوم ګناه کې لګیا دا فورن پری دي ځنه بعد وسدا ګناه به ساره کوونه فورن پری دول پکور دي. او دریم شرط دا چې آینده دی پر د عزم دي دا به بالکل هم نه کوم. دی علاوه سره سوچو کې چې مونږ کوم منځونو پاتې دي اندازاد ولګي چې مثال مونږه چا 500 منځونه یا 200 یا 100 یا 300 ټول منځونه ځون سره دی ولګي روزانه د 2 منځونه کزیر ګرځي. بعضی خلک دا وایي چې مونږه منځونه پاتې یو ځار منځونه بدره ډېر شکر ګرځي هیڅ مشکل نه ده ځون سره د اندازا ولګي چې دوی مونږه سبې پاتې خیر د اندازاد ولګي که سره دي ته پاتې نه لګي اندازاد ولګي څه کم از کم رسل لغ مونږه سبې زیات نه بس ځون سره د اندازا غوړي 2 3 ځون سره کپې کېږي رو د ګرځي چونه زکات پوتي زکات ورکی کول وو درولا چوبني حج پوتي حج د وکی غرض دا چې چوبني چې پوتي خپل اندازې مطابق کوم ګونونه شي اده زون نه لري کای چور باندې قرضاوي قرضاد او تلاند کی کای چور باندې بل څه ذمہوي څه حق اده او ختم کی چو سره څه زیاتای کړي چې پیړه دوی درې وی کړي وي اخته دوی چې رمو ته مفي وکا چو به عزت کړي غنه د مفي غړي غرض دا چې چوته څه قسم د تکلیف په څه طریقې سره رسولي اده ته آباد او ورونو ته خاند ته میاندو ته پلارونو ته چوته هم څه قسم د تکلیف رسوله اټولو ته دوی چې رته مو خفا کړي ته مو تکلیف رسوله ازر نه مفي غونو خپل پرداینه یارونو دوستونو استادونو شاګردونو ملګرو ټول نه بس چو سره څه تعلق ده ټول دی وبل مفي وغړي. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو یا رسول الله موته د څه دوا وغیا څنګه خپل المنځ کې کوم هر ټیمو په دې باندې حضور صلی الله علیه وسلم مشهور دوا وغیرہ عام طور باندې مسلمانانو هغه خپل المنځ کې نفلی المنځ کې د درود شریف نه بعد دایره شي اللهم انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اے الله مو خپل ځوم دې ظلم کړی دا او ته نه مسیو بل څوک دې ګناه مفقونی ولا شتونه ده خدایا ته مو بخشش وکې ته مو مغفرت وکې او زه تو طرف ته متوجه کیږم ته مو باندې رحم او فرمای بشکته بخکون کوي او مهرباني. استغفار نه بعد
یعنی استغفار او د المنځنه بعد دا دوا کوم دا سړی نور وختونو کې مغختل شي ضروري نه دا صرف المنځ کې غوړي بلکې دا هر ځای کې دا سړی دا دوا وختل شي نو الله تعالی ته موږ خپل ګناونه مخته کو او بار بار ودی چې الله دا ګناه مکړي دا خدای په ضیا یا قصدن یا سهوان یا هر قسم ته حالت کې خدای مونږ دا ګناه شویا اے الله زور بني مفیغونه خدای زور بني خیمونیا الله ته مو ته مفیو کی بار بار مو ته الله ته وجړو دورا سو دې ډېر شړو دی واجنه مو ته سترګي وو سترګونه وو کې رواني شي او خو زیات الله ته وجړو چې الله په دې باندې زده مفیغونه یقینو ک الله ډېر کریم زوتا الله ډېر رحیم زوتا الله غفور زوتا الله مهربان زوتا نو نن مو ته سودا کوشش وګو خپل الله ته د مسخوتان د شپې تهجد ټیم کې یا ساره د مسخوتان شپې تهجد ټیم کې نوي یو ټیم کې زوم د ټکرای او چوي کونج کې بیره کې نورنا هم زنانا هم زون تاول استغفر الله هغه نه بعد به ګنو باندې سوچ کو چې الله فلان کې ګنو یا الله فلان کې ګنو فلان کې پسې مدروي غلي فلان کې پسې مغیبات کړه ادي مزرو ولیدا ابا مزرو ولدا ورونه مزرو ولیدي خپل پر دي مزرو ولیدي مسلمانانو مزرو ولا الله مخفا کړه دا حضور صلی الله علیه وسلم مخفا کړه دا بس ټول ګنو زون ته مختکو بیغه باندې جوړو او الله پوګنا ور باندې مفي غوړو الله تعالی د وکی د سې موږ ته ټول خلکو دا سوره مسلمانون دي الله د ټول ته د توفیق بسر توفیق ور نصیب کی او الله تعالی دې موږ ته ټول پرختونی سره توبه قبول هم کی او آینده لپاره د نیک عمل کولو توفیق دره موږ ته نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین.